أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. سورة المائدہ 89 نمبر آیت. بدې آیات کې د قسم احکام ذکر کیږي چې قسم څو قسمونه دي، د هغې شرعي حکم څه دی او د مخکینی مضمون سره د دې آیاتونو مناسبت څه دی. مخکې تاسو ولیدل چې الله تعالی د دې نه منع کړی وه چې تاسو لا تحرموا طیبات ما احل الله لکم، کم څیزونه چې حلال دي او پاک دي نو تاسو یې مه حراموئ. او موږ دا هم ویلي چې کم څیزونه چې حلال دي او خلک یې حرام ګڼي نو یو په هغې کې قسم دی، د قسم په ذریعه باندې خلک حلال شي په ځان باندې حرام کړي، اگر چې نور وجوهات یې موږ هم ویلي دي، خو یو پکې قسم دی. دغه شان کم چې رهبانیان و راهبان به ځنګلو کې ناست و هغې به د دنیا څیزونه په ځان حرام کړي وو. نو چې کله د آیتونه نازل شو نو هغوی دا خبره وکړه چې ټیک ده موږ به رهبانیت خو ښه شی دی، خو دا خبره پکې بده ده چې حلال ته سړی حرام ووایي، خو موږ قسمونه کړي د قسمونو به سنجر کېږي. نو د هغې په جواب کې د آیتونه نازل شو. الله تعالی وایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي تاسو لره الله تعالی په عبث قسمونو ستاسو باندې، ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسو بما په هغه قسمونو باندې عقدتم الایمان چې تاسې قصد قسم کړی دی پر روانه زمانه کې. عقد قصد ویل کېږي چې د روانې زمانې سره تعلق او کسب د هغه سره تعلق لري چې کوم د تیرې زمانې سره تعلق. دا مضمون په سورة بقره کې هم تیر شوی دی، تقریبا 225 نمبر کې تیر شوی دی. هلته کې بما کسبت قلوبکم ټکی راغلی دی او دلته کې بما عقدتم الایمان راغلی دی. دې کې دواړو کې فرق شته. د مخکینی د بقرې واره حاصل دا و چې کم یمین اللغوه دی نو په یمین اللغوه کې د آخرت سزا نشته دی، آخرت کې به الله تعالی تا نه نیسي. الله تعالی په هغه قسمونو باندې تا نیسي چې کم ستا زړه یې قصد اراده کړې ده او قصد اراده چې پکې د زړه راغله نو هغې به 2 قسمونه دي، یو یمین غموس دی او یو یمین مناقضه دی، د هغې بحث وروسته روان دی. دې ځکه کې بل مضمون ذکر کېږي. بل مضمون دا دی چې کم قسمونه دي نو یمین اللغو پکې داسې قسم دی چې په دې کې نه د دنیا مواخذه شته نه د آخرت، نه به تا باندې کفاره راځي نه پکې ګناه شته. البته 2 قسمونه نور شته چې په هغه قسمونو کې یو قسم داسې دی چې په هغې کې د دنیایي مواخذه کفاره شته او دیم داسې دی چې کفاره پکې نشته، د خود آخرت مواخذه پکې د سخت ګناه پکې دغه د یمني غبوس وي. نو داسې به لڼو وایو چې هلته کې د ګناه باسو او د وبال باسو چې ګناه او وبال په هغه قسمونو کې دی چې په زړه باندې تا د هغې اراده کړي او که په خطا کې کم قسم راشي یا د ځینې خلکو عادت دا چې د قسم الفاظو باندې تلفظ کوي او په دې باندې پوهېږي هم نه چې دا قسم دی، نو په دغه کې نه د دنیا مواخذه شته یعنې کفاره پکې نشته، نه د آخرت مواخذه شته یعنې ګناه پکې هم نشته. نو هلته بحث د ګناه او دلته کې بحث د کفارې دی. دلته الله تعالی وایي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، نه نیسي تاسو الله تعالی په عبث قسمونو ستاسو باندې. دې ته یمین اللغو یا عبث قسم. یمین اللغو باره کې د مجتهدینو لږ غونډه کې بحث شته چې دا څه شی ته ویل کېږي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله او د امام ابو حنیفه رحمه الله رایې دا ده چې یمین اللغو دې ته ویل کېږي چې په تېره زمانه کې یو کار شوی خو ستا خیال دا چې کنې شوی نه ته پکې خطا شي او ته په هغې باندې قسم وخوره چې دا کار شوی دی هغه نه شوی، خو ته دې کې خطا یې ته قصدن دا کار نه کړې، ستا په زړه کې دا کسب نه و خو بلکې په خطا کې دا شی وشو. یا داسې چې په تېره زمانه کې تا یو کار نه و کړی خو ستا فکر نشته به ما کړی د باقي قسم خوري خطا کې خوري، ذهن کې د خبره دا ده چې ما به کړی هغه تا کړی سریبو د دې نه نو په خطا کې د قسم وخوړو. نو دې ته یمین اللغو وایي او په دې کې مواخذه نشته، نه پکې کفاره شته نه پکې ګناه شته، هېڅ شی پکې نشته دی. د امام شافعي رحمه الله رایې دا ده چې یمین اللغو دې ته ویل کېږي
د سړی عادت د قسمی او قصد د قسم نه کړي. لکه سړی ځنې خلک داسې عوام خلک چې هغه خبرې کوي نو خبره کوي والله وایي بالله وایي په خدای مې قسم دې الفاظ منځ کې وایي او داسې غیر اختیاري لګي دین هم نه خبر چې قسم بلا یو شی دی د هغې بیا کفاره راځي او څه راځي دې خبرو دا خبر هم نه عادت یې جوړ شوی او د قسم نیت پکې نه. نو امام شافعي رحمه الله وایي دا هغه قسمونه دي چې عادتا قسمي او اراده د قسم نه. معارف القرآن کې به دې معنی تقریبا د علماء اتفاق نقل شوی دی چې د یمین اللغو مصداق دا دواړه کېدی شي. یعنی دغه عادت چې کوم د امام شافعي رحمه الله بنا دا کوم وضاحت کړی دی دغه هم ته کېدی شي دغه مصداق دی په دې کې کفاره نشته ګناه پکې نشته. او دغه شان په خطا کې چې کوم قسم وخوړه چې د تېرې زمانې سره سړی خطا شو قسم وخوري په هغې کې هم ګناه هم نشته کفاره هم نشته دی. یعنې دا دواړه د یمین اللغو افراد شو. ګویا د دې حاصل دا شو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام احمد بن حنبل رحمه الله په زمانه کې داسې فتوی مسالې راغلي چې یاره سړی قسم خوړلی دی چې دا کار ما کړی دی خو دغه فکر نه و نو څه جواب یې دی کفاره پکې شته که نشته دی او توبه وباسي که ویې نه باسي نو د هغوی فتوی دا راغلی چې دا یمین لغوه دی په دې کې ګناه هم نشته په دې کې کفاره هم نشته. نو چا خیال وکړه چې دا را دې تعریف شو. د امام شافعي رحمه الله په زمانه کې چا سوال راوړ چې یو کس دی والله بالله په خبرو کې وایي خو د دې نه دی خبر چې دا والله څه شی دی دا بالله څه ته وایي دا قسم دی که نه دی. نو د دې سړي څه حکم دی؟ نو امام شافعي رحمه الله فتوا ورکړه چې دا یمیني لغوه دی چې د قصد پړه کې قصد اراده نه وه د یمیني لغوه شو. نو د خلکو خیال دا راغی چې تعریف کې فرق رانغی شیز یو شی شو. لہذا یمین اللغو دې ذکر کې چې کوم باش لا یاخذکم الله باللغو فی ایمانکم نو اللغو قسمونه هغه مراد چې کوم امام شافعي رحمه الله ویل دي او کوم امام احمد بن حنبل او امام حنیفه رحمهم الله ویل دي دا یمین اللغو شو. دو قسمونه بکی نور دي. یو دا چې ولکن یاخذکم بما قدتم الايمان یو قسم دا شو دې د یمین منعقده وي. یمین منعقده څه شی دی چې ته قسم وخورې چې پر روانه زمانه کې په پلانې کار زنه کو په دې باندې قسم وخوري او دغه کار ته پر روانه زمانه کې بیا وکړي نو تا باندې کفاره رااله د کفارې باس سره روان دی. منعقد دې ته ویل کېږي دا قسم دا کار ته راوغځي یو قسم پورې دی وتاړو نو اوس که دا قسم تا کلم مات کړ متا کفاره رااله. دریم قسم چې دی هغه دې کې نه ذکر شوی حدیثو کې راغلی دی په کبایرو کې ذکر شوی دی چې کم کبایر دی یو پکې یمین غموس دی. نو یمین غموس دی ته ویل کېږي چې د تیرې زمانې باندې ته یو خبره باندې قسم وخوري چې دا کار ما کړی دی یا دا کار ما نه دی کړی یا دا کار پلانې کړی دی او ته قصدن به دې کې دروغ یو قسم پې وخوري. لکه مثال په طور باندې یو ځای کې یو څیز دی چې د یو سړي دی تا ته ښه معلومات چې دې سړي دی ته لاړ شي یو قسم وخوري چې دی نه دی بلکې د بل سړي دی داسې ناجایز قسم ته وخوري. یا یو څیز تا نه دی ته ته ښه معلومات چې زما نه دی خو قسم وخوري دا زما دی نو دې ته یمین غموس وایي. غمس دا ډوبولو ته ویل کېږي. نو دې سړي هم په ګناهونو کې ځان ډوب کړو ځان یې غرق کړو خو د دې قسم ګناه ډېره زیاته ده په دې کې شک نشته کبایر دي خو د دې کفاره نشته دی کفاره په شریعت کې نشته دی او ګناه شته. نو بیا د دې دپاره که دې ځان بچ کوي نو توبه به وباسي که پر دې حق په دې طریقه باندې ضایع کړی نو حق به حقدار ته ورسوي هلته به ورشي هغه رښتیا خبره به بیا وکړي او توبه به وباسي نو ممکن ده چې الله یې معاف کړي. نو اول یمین لغوه شو دویم یمین منعقده شو او یمین غموس دریم قسم دی په حدیثو کې دی په دې ځای کې ذکر شوی نه دی. الله وی ولکن یؤاخذکم لیکن نسی تاسو بما په هغه سمانه عقدتم الايمان چې تاسو قص کړل د قسم پر روانه زمانه کې فکفارته نو کفاره ده هغه اطعام 10 مساکین خوراک ورکول لله مسکینان ته من اوسط ما تطعمون اهلکم درمیانه د هغه خوراک نه تاسو ورکوي خپل کور خرب ته. یعنی مطلب دا دی چې بل څه مسکینان تاسو خوراک کوي څنګه خوراک به څه شی به خوري نو درمیانه تاسو خپل کور کې څنګه خوراک کوي اندازه ډېر بوخل هم نه او ډېر اسراف هم نه هغه درمیانه خوراک په بل څه مسکینان باندې وکړي دا دوه ټیم باغی باندې کولی شي. دې ځکه کې دا یو خبره ده چې اطعام ټکی راغلی اطعام په عربی کې دوه معنی راځي. یو دا چې بچا باندې څه شی خوړل چې ته دعوت ورکې کور ته راوغواړي او څه شی پې وخوري دې ته اطعام ویل کېږي. اطعام دې ته ویل کېږي چې دغه خوراک سامان راولې کور ته پسې ولېږي دا اطعام دی. او دریم دې ته اطعام ویل کېږي چې دغه خوراک قیمت راوالې وکستی والی کړي. نو په دې وجه د امام ابو حنیفه رحمه الله رایې دا ده چې په دې کفاره کې ته داسې هم کولی شي لس کسان خپل کور ته راوغواړي درمیانه خوراک یې وکړي لس کسان دپاره کور ته خوراک ولېږي ته ځان له وخوري درمیانه خوراک یې ورله کور ته ولېږي
او د سم کول چې د غلسو کسانو د خوراک قیمت چې در سرسایي برابر راځي سرسایي برابر پیسې راوړي دا کسان ته والا کې لسو کسان ته والا کې دا کارم ټیک دی دا درې وانه ته کولی شي او کسبتهم یا کپڑے ورکول له هغه ته کسبتهم کې هم د خبره شوه چې اوسط درجه والا اعلی ګرانی هم نو ډېری بیکاره هم نو درمیانه کپڑے چې تاسو کور کې خپل خلکو له څنګه اخلي په دغه اندازه باندې او تحریر رقبه یا آزادول د یو غلام دی یو قسم په مقابل کې یو غلام آزاد شي د غلامانو دا رواج وسوم کې نشته دی نو بده وجه د خبر ډېر ناشنا معلومیږي د مخکینو وختونو خبره ده د دویم جنگ عظیم کې بده باندې معاهده لیکل شوې ده په عالمي دنیا کې چې د غلامۍ رواج بنای نو سه رواج نشته هغه زمانہ کې د کافرانو او د خلکو مطالبات دا و چې غلام دار انساني حقوقو خلاف ورزي ده غلام دې ته ویل کېږي چې کله د مسلمانانو د کافرانو جنگ وشي دا غوي چې کوم قیدیان دي نو مسلمانان به ځان سره راوړي او د مسلمانانو قیدیانو د کافرانو سره لاړ شي لازمي بیا دغه قیدیان په بازارونو میلو کې خرڅېدل خلکو بزان لاغستر کاروبار د پاره ځان به کارونه کول نو مسلمانان به خرڅېدل البته کافرانو په علاقه کې او کافرانو مسلمانانو په علاقه کې به خرڅېدل خلکو به کورونو کې ساتل ځان به خدمتونه کول دغه فائدہ دا و د هغه رواج چې کوم غلام د کافرانو نه راوځي شنو په مسلمانانو کې بداغي د حیثیتو د غلامانو خپل شرعي احکام دي شرعي حقونه دي چې مالک به ځان لکم شي خوري دا په غلام باندې خوري کوم کپڑا ځان لغوندي دا په غلام باندې خوري غلام باندې اغوندي څنګه ژوند ځان له څنګه به سره ځان له جوړي د څه غلام له جوړي او د مسلمانانو سره معاشره کې بجوان تیری نو یو به د غلام ته پوره حقونه ملاوي شي د قیدی دي پوره حقونه به تور ورسیږي دویمه دا ده چې د اسلامي معاشرې نه به دا متاثر شي مسلمان بشي اسلام به زده کی درېمه فائدې دا ده دغه رواج چې کم خلک به کافرانو ونی ور ځان سره بوتلل نو تبت لیش به هغه خپل مسلمانانو باندې پیسو باندې غستې شو بیرته به دراوستې شو دا کار به تا کولی شو دویم الته به جګړه تل خو مسلمانانو په دغه معاشره کې به د سټیټ دعوت وچلاو چې دنیا خلک به ځان سره مسلمانان کړو ته اسلامي پیغام به د کوپر هغه مرکز ته ورساو اسلام ته ډېر غټه فائدہ وته رواج نه کله چې دا معاهده ولیکل شو د غلامۍ دا رواج دی ختم بشي د انساني حقوقو خلاف ورزي پکې راځي اغه نه بعد یو ول تور تیارې کمرې جوړ کړلې پنجرې ول جوړ کړلې او په تور تیارو کمرو کې د غریبانان ناس د دنیا د اچا سره رابطه نه کیږي په پنجرو کې غریبانان بنشوي بجلی شاټونه ورته ملاويږي بس په باندې خړول کیږي نه د انساني حقوقو خبري وشته نه د بل شي حقوق نشته دا اسلام خلاف سره به منسوبه او اسلام د کمزوري کول لپاره یو سازش شو چې باغې باندې زموږ عالمي دنیا متفق شوله دغه پروګرام ختم شو اوس غلامان څوک نه پیژني نو کوم ځکه چې رقابه راشي د سبل لپاره راشي خلک نه پوهیږي دا پس شي دا اصل کې د قیدیان یو قسم د قیدیان دي نو تاسو به قیدیان یو قیدی آزاد کی فمن لم یجد نو هغه چې بیان مون دا سيزونه نو لاسه کسان د خوراک ورکول شي درمیانه خوراک نو یو غلام آزادول شي نو لاسه کسانو د پاره مسکینانو د پاره کپڑے پیدا کول شي یعنی مالی حالات خراب دي فصيام 3 ايام نو بیا روزي نیولې درې روزي به ونیسي د امام ابو حنیفه رحمه الله او د اکثر علماء رائے دا کم چې ډېرو روایتونو هم ثابت دي چې څومره د کفاری روزي دي نو کفاری روزي به مسلسلي منځ کې به دا ماتول نه کوي روزه ماتای نه یعنی مطلب دا دی چې درې ورځې به مسلسل روزه شي کدی وځ د سګي چې ورځ روزه کیږي بیا ته بوز کیږي بیا روزه کیږي د سیمن منځ کې دمه کوي دا دمه به کې دی نشي کولای ته کفارو چې څومره روزه چې قصدن روزه خورلې دغه چې کومه کفاره ده د چانه به خطا کې مړې شوی دغه چې کومه کفاره ده دا شند کوم د قسمونو کفاره چې کومه ده په دې ټولو کې مسلسل کېدل شرط لازمي دي ذلك كفاره ايمانكم ذاك كفاره د قسمونو استاسو ده اذا حلتم هر کله تاسو قسمونه اخري او به مات کوي دا بیا مات کټ کې نشته خدا دې د معلومیږي ځکه قسم د خړولو سره سم کفاره نه روسته به مسله په وضاحت سره راشي د آیت په اخر کې قسم چې د وکړ پتا کفاره نشته قسم چې د کلمات کړم پتا کفاره ده خو غټه کړ د مضمون نه په خپل معلومېدو نو ذکر نشو نو کله تاسو اذا حلتم هر کله تاسو قسم اخري او به مات کوي نو دای کفاره شو واحفظوا ايمانكم حفاظت کوي د خپل قسمونو حفاظت په څه طریقه باندې کیدی شي د دې مطلب دا دی چې حفاظت د قسمونو دسي کوي چې کوم قسمونه تاسو خوړل نغیاس ساتي اب يروي نه او جو صبر غیر شرعي قسم دې نه خوړل نو هغه ماته هغه جاری ساته خو چې کړه د شریعت خلاف ورزي به کې راځي نو هغه مات کا خدایي کفاره ورک در قسم حفاظت شو
تفسیر مزاری وایي د قسمونو حفاظت په بله طریقه باندې هم دی یو بل مضمون تی هم مراد دی هغه دا دی چې واحفظوا ایمانکم تاسې حفاظت کوئ د خپلو قسمونو پالتو قسمونه مه خورئ چې سخت ضرورت نه پېښ شوی او چا سخت مجبوره کړی نه او بله ټولې لارې دې بندي شوي نه هغې پورې قسمونه مه خوره که به حقه باندې وي نو هم یې مه خوره که به جایز وي نو بیا یې مه خوره قسمونه مه خوره البته چې بله لاره ختمه شوه که عدالت ته پې سره واورئ چې هلته دې کې قسم وخوره چونکې د شرعي اصول داسې دی چې کم سړی مدعي دی نو مدعي سړی به ګواهان پیدا کړي او کم چې منکر دی نو منکر سړی به قسم خوري اوس مدعي سره ګواهان نشته او عدالت کې کیس موجود دی نو قاضي چې کوم دی قاضي به منکر ته ووایي ته قسم وخوره که منکر قسم وخوړ ده وګټله که ده ونه خوړو نو ده وبېلله او که مدعي ګواهان پیدا کړل ګواهان شرعي و اصولي و شرعي اصول باندې ټیک نو بیا مدعي وګټله نو به دغه ځکه قسم خوړل یو مجبوري شو ځکه چې عدالتي پې سره ده خو د دې نه علاوه تفسیر مزاری والا وایي چې قسمونه مه خوره واحفظوا ایمانکم خپل قسمونه محفوظ ساته خورئ مه کذلک یبین الله لکم همدغه شان الله تعالی بیانوي تاسو ته احکام آیات خپل آیاتونه لعلکم د دې دپاره تشکرون چې تاسو شکر وباسئ